ورونو مشرانو کشرانو زه تاسو ته دا خبره کوم چې زما دا بچی ولګېده او زما دا بچی تللی مور له دوی راغشته بیماره وه نو دې لاړه د سره خپل نوی موټر و یو ورسره زما زوی ناست و دا زما نمسی و د ده فضل امین نوم و د زوی مې ابوبکر نوم و دې دواړه شپاړسم جومات کې دي د باچا خان یونیورسټۍ طالب علم دي او دي چې یو دي به شپاړسم کې دي ته دوه کیمسټرۍ پاتې وې که درې نو دي بیا چې دغه یې کړې وه دي منګبار لېږله دې کې مازدیګری ټیم و دي دغلته مشال شادي حال دی د جان خان د زوی د شبیر خان دغلته پولیس والا ابابیل اوس یو دغه راوتلی چې هغه حکومت د خلکو د غریبانانو د شکر لپاره راوتلی خانان هغې تکړه خلک نه ودري خو چېرته ماشومان او غریبانان ودري نو دوی ودرول د دې نه یې پوښتنه وکړه ده ورته ویل چې د پلانکي زوی یم د پلانکي نمسی یم او دا دوی مې راواغېسته مور مې بیماره هغه له دوی وړم دا یو حقیقت زه به یم چې دې کې دروغ نه وي دروغ د ایمان تاوان دی دروغ په دې سپینه ګیره به ایمان نه تاوانو نو دی مور دی ورته وی د درې واړو کسانو ورته وی چې ګاډي کاغذونه ورته وښول هر څه ورته وښول د درې واړو کسانو ملګرو ورته وی چې زه دي دوه موبایل و نو د یو چې دی را روان شوي دي نو دی یې لږ پې ډزې کړي دي اوس دې زما دا بچی چې دی دې دوه میاشتې په آی سی یو کې په د ده خو 4-5 پورې خوا دا اپریشن یې وشوې دا ماشوم چې دی د خدای د مرګه بچ کړی ده که بیا ساه وي زه به ده ووایم چې خدای نه وژني نو هغه اوس هم دی چې سملي د ده وجود نه د خېټې نه د زخمونو نه وینه ځي او هغه دی چې سار راپاسي نو کټ څادر او دا بدلو په دویم ورځ د ده ډاکټر له بوځو نو زه دا وایم چې ده له دا ډزې اجازت چا ورکړی دی کم افسر ورکړی دی دې وخت کې مال پلانکي راکړی دی اجرتي دی دې اجرت کوي د دې باندې زموږ ایف آی آر دی دې باندې زموږ کیس دی کیس پې زموږ روان دی اوس سبا له بل ورځ به دې عدالت غواړي د ده نه پوښتنه کوي دې بارش کوي نو د نن نه ده دا چالو کړه چې ده ځان داسې ورکوټي پښتون یم خو دونه کلکه پښتو مې را چې زما زه په ده ډس کوم نو زما ټوپک کې بیا یو کلتوس نه لا زما خو زما دا شی کړي دشمنۍ هم کړي دي ډېرې د عزت هم کړي دي د حیا هم کړي دي هغه وخت سره چې سن 92 نړوان دی نه راواله اوسه پورې یو ایف آی آر دی سړی ما باندې د سطرې خرابې الله د یو خراب تپوس هم کړی دی که هغه د سرکاري سړی دی موږ سره زیاتې کړی د هغه نه مالدار تپوس کړی دی او زمین ته کړی دی او که د عوامو کې دی نو مې خپل بدل نه دی پرېښی خو داسې کارونه موږ نه دي کړي زما بچو سبقونه ویلي دي ما په بچو تعلیمونه کړي زما بچي افسران دي الحمدلله دا دې وګوره 17 ګریډ کې دي راشه تپوسونه وکړئ موږ د خلکو جوړه کوو که موږ ته د حکومت ته طرف نه یو هغه میلو شي یو چېره دا جوړه نو الحمدلله زموږ په دې ګاونډ کې داسې مړي شوي دي چې 2-3 مړي شوي دي او په 18مه ورځ د هغې راضینامه خدای کړې چې بیا مردانه ډي آی جي ویلي دي یاره ما ته خو زه خو دا سړي وینم دلې خو دوی له ورځمه ما ورته چې موږ به موږ بالا افسر او دا خو یو کار خیر دی دا خو د خدای پاک زموږ د بچي هلاسه کوي په هغې باندې ډوډۍ زموږ دیره کې په الله ورکړې ده موږ ورکړې ده موږ به دا نه وایو چې موږ ورکړه هغه جوړې شوي دي اوسه پورې هغه جوړ دي که نورې داسې وي په کلو کې په علاقه کې نو زموږ اوس په موږ داسې د الله رحم دی چې هغه د مخلوق ته او د دنیا ته ښکاره دی نو زموږ د لاسه د داسې کار خدای کوي چې د عزتي د حیایي د برکت چې زموږ د لاسه د خدای بې عزته کار نه کوي او سړی به آخر کې به ده ووایم چې د زمرو ښکارونه یو سړي وکړي نو بیا ګیدړانو ښکار هغه نه کوي او نه بیا وکړي او هغې باندې ورته ځان بس ښکاري نو دا اوس د ګیدړانو ښکارونه دي دا زموږ د لاسه د خدای نه کوي زموږ د لاسه د زمرو ښکارونه شوي دي
او تاریخ ته پته ده د اشنغر تاریخ راوالی د مشرانو نه تپوس وکړئ کشرانو ته د هغې پته نه لګي خو دا د مشرانو نه تپوس وکړئ نو زمونږ دغه ژوند تېر شوی دی خو د دې ظالم د لاس زمونږ ډېر مونږ خفه یو ډېر ظلم مونږ سره شوی دی ښه نن تاریخه پورې ګوره زما دا بچې لګېدلي دی زه دا قسم کوم د نن تاریخه پورې چې ما لا که یو د جومات امام راغلی د اتمانځو نو زه د دې خبرې قسم کوم چې هلکه ستا دوست نشته ستا یار نشته نو جومات امام خو ته رالېږلی شې ما هلکه تا ما له اوسه پورې جومات امام راونه لیکه ته دونه قبر کې تا کې دونه قبر دی او زما د لاسه خو دلته داسې راضینامې شوي دي چې هغه به تا ته څه وایم هغه راواله د افتخار ایس پي د جبګل زوی تحصیلدار د هغه راضینامه وه د پړانګو د شیرې او هغه ما کړې ده هغه د ډېرو غټو خانو د لاسه نه شوې زما د لاسه الله کړې ده زما په جوجره کې هغې له خلکو له زرو یو نیمو زرو کسان له الله پاک ډوډۍ ورکړې ده او هغه که زه را قسم کوم که د یو پرې د کوره د یو روپیا نه راوالي د 100 روپو پورې دا زه قرآن کوم چې ما په دې جوړو کې نه دي کړی دا ما د خپله ځانه کړي د خپله جیبه مې کړي دي ما دوه کسانو پور وکړی دی کل ته دا پیغام ورکوم چې د چا په کور جنډه ولاړه وي نو زما په کور به ولاړه وي چې زما بچې زما رور مړلی د حکومت د لاسه زما په کور کې نو هغه بدلې مالې اخیستي دي هغه خلک هم نه پاتې شوي نو زما که چا رور ویستی دی نو زمونږ په دشمنۍ کې دغه نه راغواړی د اشنغر کې یو ډېره ښکاره خبره ده چې زمونږ په دشمنۍ کې هغه نوم زه نه لم چې هغې پسې مشهور و زه الحمدلله ځان دروند ګڼم د اشنغر خو چې خلک هغې ته څه وایي نو زما هغه خلکو سره دشمني وه چې زما د باجوړ نه ټلیفون وشو چې مبارک شه بل چرګوړی مړ شو نو زما داسې خلکو سره دشمني وه نو د هغې نوم نشان خدای پاتې نه کړ زمونږ وروڼه پکې مړه شو خو دا دشمني چې موږ ته جوړه وه دا لارې د لاروي نه جوړه وه د مرګتیا نه زمونږ هغوی سره خپله دشمني نه وه نو زه تاسو ته دا پیغام در کوم کشران کول ته چې په دشمنۍ کې خیر نشته په بدۍ کې خیر نشته که په بدۍ کې خیر و نو زمونږ په کور باندې به یو 18 ګزه جنډه ولاړه وه په دې کې خیر نشته او زه چې خدای ساتلی یم او دې کې بچ ساتلی یم نو زه به ده ووایم چې زما د ډلې مشران د ساکوټ نه راواله د مردان نه راواله د اشنغر کې وګوره نو هغه ټول مړه دي خو زه چې خدای وساتلم نو زه به ده ووایم چې زه ما سره چا دا وایي د مور پلار به لومبیه وه د مور پلار خو مو زه ورکوټ وم چې مړ و ما سره به د مور دوا وه او نور ما داسې ژوند نه تېر کړی چې ما چا تکلیف ورکړی دی ژر زه راته ده ووایم چې ما باندې څومره ضایبې شوي څومره مخلوقیاګانې ما کړي دي نو ما له جام اوبو تکلیف چاته نه دی ورکړی نو دغه شان زما بچیم نو زما یو صحیح خبره به وکړم زما مخلوقیا کې شپه راله په یو کلي کې نو بیا په یو کور کې راله نو هغه کور کې زه هغه خلکو د کور باندې کم کسان چې وو نو زه یې داسې کمره کې وده کړم چې دویمه ورځ یې واضح کړی دوی له او ناوې ښځه او زوی یې د کوټې نه بار کړل او په هغه کوټه کې زما په خدای قسم تاسو رانه ما ته ووړ چې ما په هغه کوټه کې شپه کړې ده ما په علاقه کې داسې ژوند تېر کړی دی نو زه دا وایم چې کشر کول ته چې په دښمنو کې خیر نشته او الحمدلله ما بچی ناظم دی او تر 25 پورې ناظم دی د تحصیل ناظم پاتې شوی دی ډیپټي پاتې شوی دی او اوسه پورې دا ولې دا په سړیتوب نه ما دښمني کړې ده خو ما چاله تکلیف نه دی ورکړی ما په دښمنۍ کې خلکو له زما له لاسه خیر رسېدلی دی او شر نه دی رسېدلی نو زه دا بس زه به تاسو ته څه ووایم ځکه ته په خپل دغه لګیا یم نو دا دې کې به شواروف تېر شي خو زما تاریخ زما د اشنغر کې مشران جمدي دي هغې ته پته ده او د هغې نه پوښتنه وکړئ نور زه سره شم ویلی دونه سخت دی دونه دغه تاسو په دې خپلو خبرو کې وي چې یو فقیر رالېږلی وي یو د جومات ملا یې رالېږلی په نوم تاسو دا پریس کانفرنس د هغه وکړه خبرې ستاسو به اورېدې چېرې دا چلو شو دا چلو شو نو لکه دغه ټایم کې مې احساسات څه وي بیا زه به ده ووایم چې زه را پریس کانفرنس کوم او د کوم مشران دي
نو زه به دا ووایم چې ما له خندا راشي چې ته پې دا کې نو دی خو څومره زموږ دې کې شوي د دې ماشوم د لګېدو دې اوومه میاشت ده دې اوومه میاشت کې چې ته دا کانفرنس کې دې اوومه میاشت کې نو یې لکه دا تا خو چې څوک د چا چرګوټي وړي څوک د چا سپې ته ولګي نو هغه هم جرګه بوځي چې را ستا مانه دا سپې لګېدلې دی خو دا په غلطۍ لګېدلې دی دا زه خوړمه مانه لګېدلې دی لا زه دې لیونیو زه چې چلمه تا چرګ هم څوک له چا بوځي لی پټه کي لی وړي نو هغه من هم جرګه راولي دوه کسان ولې کړي راولي چې را ما نه غلطۍ شوې دی لا د ما دې کشر نه غلطۍ شوې دی نو زه دا وایم چې د اشنغر خلکو بیا به تاسو زه ووایم چې د اشنغر خلکو تاسو په دې ګواه یې چې زه نن پورې د یو د کلي مشران خو پرېږده د جومات یو امام خو د سړي ملګري وي که نه د کندي نو دا هغه رالیږلی دی ده خو ځان ته دونه یو کبر کړي چې دی خو د سپۍ ټوپۍ د په سر کړې ده وردي دا چورې ده نو دی خو بس لاندې نه ځمکه ویني د خپې د لاندې او نه بر اسمان ویني نو زه به ده ووایم چې دا خو د ټول اشنغر ته ښکاره چې پښتون خو د پښتنې دی او زه خو ما خو په زړه ډز نه دی کړی زه خو دا وایم چې ما خو په ډزه نه ما د خندا راشي چې ما یاره زه به ته دا قسم وکړم چې زه د عثمانزو په لار هم نه یم تللی ما که دونه غیرت دی په طرف هم زه نه یم ورغلی زه وایم چې ده ډکې سرانې شي زه قانوني کار کوم قانوني زما په ده باندې داوره قانوني ده سره نور کوم د تاڼې کسان چې دي هغې باندې زما داوره یا چا طرف نه ده ته اډر دی خو دې به ما ته وښیي چې ما د اډر چا راکړی دی آیا ما له سمندر راکړی دی درته دا وایم د اشنغر خلکو ته چې تا ورته د هر څه ښکاره دي زه هم درته ښکاره یم زما درته هر څه معلوم دي زما درته پوښتنه معلومه ده چې ما چا نه څنګه کړې ده او چې نه کوم نو هم تاسو ته پته ده چې دا اوس د ده نه کوم پوښتنه به زما بچې ویشتې ده ما ده ده خو ما ته دونه هغه کتلي دي دونه کم نظر باندې کتلي دي چې ده خو زه په داسې مړو کې حساب کړی ما ټیک ده ما د ملا اپریشن کړی سپینل کارډ او زه هغه یم خو زه خو شکر دی ډرایوینګ کولی شم کور حجرې ته راوتی شم حجره کې ناشته شم کور ته تللی شم نو ده خو داسې ده په مړو کې حساب کړی یم چې دونه سپک خو څوک چاته نه ګوري لکه دی چې ما